دی چې د وهابي خلاف وشي، دا ټیم د دې خبرو نه دی چې د پنځپیري خلاف وشي. بعضې خلک داسې وایي نو دا خبر یوازې حنفیانو ته کې. اهل حدیثه، ای د اشاعت خاونده، ستا په مدارسو کې ترجمې دي شروع وي، ستا په ادارو کې دور حدیث دي شروع وي، روز په روز شپه و ورځ ستا د ادارې نه د امام الائمه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د بېادبۍ شعارونه اظهاریږي. هغه ټیم کې خپل مسلک والا ته نه وایي چې د کفارو مقابل کې اتحادیه پکار ده. دا ټیم د دې خبرو نه دی چې د امام ابو حنیفه په ذات جرح وشي، او چې بیا احناف د خپل حنفیت تایید د پاره کوشش کوي او د حنفیت تایید کې لګیا دي دلایل وایي. دې ټیم کې بیا د عوامو دوکې د پاره دا یو پینټ مخکې کوي چې دا ټیم د دې خبرو نه دی. زمونږ د اهلسنه والجماعه د یهودیو د عیسویو د کافر سره چې څنګه مقابله ده، هغه شان په دور اسلامیه دننه زمونږ د دې دوه ویا بېدینه فرقو سره هم په کلکه باندې مقابله ده. اوس چې کفار رالل افغانستان ته، جهاد اعلان شو، اوس به مونږ د شیعه مقابله پرېږدو، مونږ به د خارجي مقابله پرېږدو، مونږ به د معتزلي مقابله پرېږدو، مونږ به قدریه او جبریه او روافض وغیره ته ګمراه نه وایو. عجیبه خبره ده. او هغوی به په خپلو ادارو کې لګیایي. زما ساده مسلمانان به د دین نه اړئ، دی به د خپل مسلک نه اړئ. معززو، اهل السنه والجماعه څلور اصول لري. د دې په خلاف باندې شیعیت باندې دلته ردود کثیر ځکه نه کوم چې الحمدلله زمونږ دا درې ولایتونه یوه کورنۍ هم شیعه نه لري، نه ننګرهار او نه کونړ او نه لغمان. زه وایم یو کورنۍ د شیعه ورکې نشته او نه د هغوی مدارس شته. لیکن یو جماعت بل خطرناک دی په خلاف د شیعه چې هغې ته جماعت د خوارجو ویلی شي. دا خوارج د حضرت علی المرتضی رضی الله عنه په دوره کې راوتي وو. دا خوارج هغه و چې علی المرتضی ته مشرک ویلی وو، هغه و چې د خپل جماعت مخالفین ټول کافر ګرځولی وو. د خوارجو معظم اصولو کې صاحب د الفرق بین الفرق دا ذکر کوي چې یکفرون، فتوا د کفر بلګی خوارج په هر هغه انسان باندې چې د دوی د مسلک مخالف وي. دغه جماعت د خوارجو د پاکستان او د افغانستان په اصطلاح باندې دې ته غیر مقلدین ویلی شي، دې ته وهابیان وایي. دا چې وهابیان او غیر مقلدینو ته خوارج ویلی کېږي، دا زما فتوا نه ده، بلکې د دیوبند علماو اجماعي فیصله دا ده چې هغوی په عقاید علماء دیوبند کې دا غیر مقلدینو استفتاء کېږي چې دا څنګه خلق دي وهابیان. هغوی جواب ورکوي نحنو نفتی فی حقهم بما افتا به الشامی. د وهابیانو متعلق د دیوبند علما لیکي چې مونږ هغه فیصله لرو کومه فیصله چې علامه شامی کړې ده. علامه شامی په دریم جلد کې د خوارجو او د بغاتو تعریف ذکر کوي او بیا لیکي چې متبعین د محمد بن عبدالوهاب النجدي چې مسما دي په وهابیون او غیر مقلدین سره، دا د خوارج یو جماعت دی او خوارج دی. دا شان نسائی شریف د حدیثو کتاب دی، رحمت للعالمین فرمائی خوارج به یو جماعت روزی، قرآن کریم ته به دعوت ورکوي، یدعون الى کتاب الله وليس فی شیء منه. دعوت او چغه به د قرآن وي، چې کم کلی ته رسیږي اعلان به د ترجمې او د قرآن د دعوت وي. وليس فی شیء منه، په یو ذره د کتاب کې به نه وي، بلکې مخالف به د کتاب الله وي په حقیقت کې. محبوب فرمائی لو ادرکتهم لاقتلنهم قتل عاد. نسائی شریف حدیث دے. رحمت للعالمین فرمائی کدی زمانہ کے زوے او دا زمانہ مارا اعلان دکڑا چې په کم زمانہ کې دا خوارج پیدا کیږي، وې زبې دا عادیان غندې مردار کما. دا حدیث الفاظ دي د نسائی. د دې حدیث نسائی کې حاشیه علامہ سندی رحمت الله علیه لیکلی دا. علامہ سندی په حاشیه باندې لیکي سلیکی فرمائی
ومتبعي محمد بن عبد الوهاب النجدي المسمى بالوهابيين وغير المقلدين في بلادنا وبلاد ما وراء النهر هم فرقة من الخوارج. علامہ سندھی د دیوبند جہید عالم اغسلی کی فرمائی چی غیر مقلدین و وہابیان چی دی چی پا افغانستان پاکستان انڈیا کے ورطا وہابیان وائی دا دا خوارج یو خطرناک جماعت تے. دا خوارج دی دا خو حنفی علماء شو، دا خو دا دیوبند علماء شو. چی کم سڑے دیوبند منی او وائی چی زد دیوبندی ما او پا دیوبندیت بانی فخر کئی نو دا دیوبند علماء وہابیانو تا خوارج وائی چی دے خوارجو دا وہابیانو سر شپ شپ کئی نو دا دیوبندی نا دے. دے دا خپلو مشرانو مخالف دے. دا شوافعون علامہ ساوی کم چی دا جلالین حاشیئی لکلی دا دا سورت فاتر دا شپگم نمبر آیت پا شرح کی شیطان ذکر رازی یدعو حزبہو دا شیطان خپل لخکر تا دعوت ورکی. علامہ ساوی دا دی شرح کی وائی چی پا حرمینو باندے یو جماعت غالب شوه دے چی آغیتا دا خوارجو جماعت دے و غیر مقلدین و طویلیشی هم حزب الشیطان دا دا شیطان لخکر دے. الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون خبردار دا شیطان لخکر چی دے هم دوی تاوانیان دی پتاوان کی دی. علامہ ساوی دا ذکر کئی، دا دیوبند علماء دا ذکر کئی، علامہ سندھی دا ذکر کئی، علامہ شامی دا ذکر کئی چی دی خوارج دی. دا دی خوارج اصول سو دی. دا اہل سنہ والجماع اصول سلور دی، کتاب اللہ سنت رسول اجماع و قیاس. دا خوارج اصول سو دی دو دی. اگئی وائی اہل حدیث کی دو اصول کتاب اللہ اور سنت رسول وائی قرآن بمانی احادیث بمانی. دا دی دوونا اخوا تبعیس خبر نمانی. ستاسو دا ننگرہار پٹیشنونو باندے اسم دی خلکو قبضہ کردی دا. اگئی هم پا پستا پستا کی تاسو دا ترجمه سرمینہ کوئی دا دین دا مسئلو سرمینہ کوئی خود دا خلکو ریڈوگان ماورائی دے ٹیم پا ٹیم بانی دا خبر اعلانائی چا قرآن و سنت بمانی دا دین اخوا با حسم نمانی. تاسو ٹول پا شوق جواب را کئی صدیق اکبر چیو